سلام علیکم عزتمنو. نادیه ګل وایي چې زما خپل خاوند سره ټیم نه پاس کېږي خو د ډېرې مجبورۍ نه خپل خاوند سره شپې سبا کوم. د دې غټه وجه څه کېدای شي زموږ دا ویډیو داسې تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي او د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګي نه وکړم خو تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نادیه ګل دا یوه سندرغاړ ده. ډېر وخت په فلمونو او ډرامو کې کار کړی دی او لوی والی پیژني. په لږ وخت کې ځان ته نوم پیدا کړی دی. د دې دویمې خور همدغه شانتې کارونه کوي چې دا څه کارونه کوي، ځکه چې هغې هم ځان په لږ ټیم کې خپل نوم پیدا کړی دی په ګانو او په ډانسونو کې او ګډاګانو کې، او د هغه هم دغه شانتې په ډرامو او فلمونو کې کار کړی دی. چې یو ځل یې چا سره په فلم کې کار کړی دی نو دوباره خپل خاوند منې کړی ده او ورته وایي چې دې هر کس سره به دوباره ته فلم نه سازئ. عزتمنو، د دې غټه وجه څه کېدای شي، ځکه چې خپل خاوند پرې شکي او یریدو کم کس سره په فلم کې کار کوي او دغه اکټر سره دا چته کې سلیند وانخلي. عزتمنو، راځو خپلې موضوع ته. ته زموږ موضوع ده اصل کې په نادیه ګل باندې ده، خو نادیه ګل اوس وایي چې زما نیلم ګل خور ده او ما ته ډېره ګرانه ده، ځکه چې موږ په ورکوټوالو باندې خپل یو بل سره موږ ډېره مینه کړې ده. ما د خاوند ورور دی. عزتمنو، ځکه چې ما ته په دې خبره باندې غټ دوک رسېدلی دی چې مراد چې څه ټیم کې نیلم ګل سره وران شو موږ ته پته نه وه. موږ ته پته ولګېدله نو زموږ سره هغه ټیم کې مراد سره جنګ جګړې وکړلې او خپل خاوند ته مې وویلې چې ته دې د خپل ورور پرېږده چې د دې زما د دې خور نه دې مخ واړئ، ځکه چې د دې زما د خور سره دې صحیح زندګي تېروي. ټول عمر یې ورسره تېر کړ او پیسې چې ورته ګټلې نو هغه ټیم کې یعنې ښه خوښه وه چې اوس د دې نه ښایسته جینۍ یې پیدا کړله او اوس دې ته طلاق ورکوي او ورته وایي چې یعنې ته زما نه یې خوښه. عزتمنو، د ده کې د وجې نادیه ګل خپل خاوند سره ډېرې مجبورتیا نه وخت تېروي او دا فکر کوي چې زما د خور کور خو وران شو خو زه نه غواړم چې زما کور وران شي، خو زه به مې حتما د خپلې خور بدله اخلم. ځکه عزتمنو چې ډېر مینهوالو ته نه تپوس کړی و چې هغه ستا نیلم ګل یعنې ستا خور نه ده. د نیلم ګل د طرف اډوکایي نه او د نیلم ګل خلاف یې، ځکه عزتمنو چې دا څو ورځې مخکې دا د نیلم ګل خلاف دی یوه ویډیو هم کړې وه. د هغې نه بعد دا د نیلم ګل په حق باندې راپاڅېدله. نیلم ګل د حق غوښتنه یې وکړله. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.